بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو دا وخت زه د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام په مټه کې موجود یم. زموږ سره د بېنظیر انکم سپورټ کوم چې اسسټنټ ډایرکټر دی آفتاب خان هغه هم موجود دی. نن سبا یو کوم چې ویلی شوي دي چې د 6 لاکو نه واله د 8 لاکو خلک چې دي هغه به د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام نه بهر کیږي. نو په دې حواله باندې د ډایرکټر صاحب نه پوښتنه کوو چې په دې خبر کې څومره حقیقت دی او د اوسه پورې څومره کارډونه چې دي هغه بلاک شوي دي. کم خبر چې چلیږي چې یاره د پروګرام نه 6 لاک یا 8 لاک هر څونه چې دي هغه کسان اوټ کېدو والا دي. نو اول خدا خبره ده چې یاره دغه کسان لا مونږ ته کلیر نه دي چې یاره هغه څوک دي. هغه د هغې خپله کرایټیریا ده. که فرض که یو سړی په کرایټیریا کې راتو نو هغه د پروګرام مستحق نه جوړېږي، نو هغه به وځي کوم چې پروګرام کې کرایټیریا باندې نه راتو نو هغه به د پروګرام مستحق یا پروګرام کې پاتې کېږي. خو لا کلیر نه ده، هغه څیز لا کلیر نه دی ځکه چې مونږ ته څه ډایرکټیوز نشته د زموږ هیډ کوارټر نه یا زموږ سره څه لیست وغیره څه نه دي شیر شوي. البته نن سبا چې کوم ټرینډ چلیږي پیسې راغلي د خلکو ته مسایل دي مختلف ځایونو کې چې یاره څوک وایي هغه یو زموږ د معاشره کې یو مونږ ورته په انګلیش کې ورډ اپ ماوث کمیونیکیشن وایو که نه. نو داسې د خولې نه د خولې پورې هغه یو کس وایي چې یاره ستا پیسې رانلې نو ته خو په کرایټیریا کې رالې. بل وایي دلته کې زموږ سره دفتر باندې ډیلی بیسس باندې هغه خلک راځي هغه وایي چې یاره زه ترې وتی یم. نن ډېر خلک راغلي وو هغوی پکې دا غویمې کولې چې یاره زه خو غریب یم او زه د دې پروګرام نه وتی یم. نو ما ورته یې خورئ داسې کار دی چې د هغه مونږ ته لا کلیر نه ده چې ته په دې پروګرام نه وتی که نه ستا بل څه مسله ده. خو مسلې زموږ سره 4-5 قسمه دي. لکه اوس فرض که دلته زنانه راله هغه وایي چې یاره ما ته پیسې میلاو نه شوې نو د هغې بایومیټریک ایشو هم کیدی شي. هغوی چې ګوته مې ولګوله او ما ته پیسې میلاو نه شوې نو بایومیټریک ایشو یې کیدی شي. بایومیټریک ایشو کې دا ده چې یاره د هغې د تمز چې کوم یاره د ګوتو د پرنټس چې دي نو دا زیاتره زموږ د علاقه یخه د هیل ایریا د نن سبا د خلکو د ګوتې چاودل دي او زیاتره دغه خلک چې دي نو هغه په غرونو کې پاتې کېږي یا زموږ هغه ابوهوا داسې ده چې زموږ نیچرلي په دې ژمي په ورځو کې د هغې ګوتې چوي نو هغه پرنټس چې دي نو هغه برقرار نشي پاتې کېدی. نو هغه چې لږ هیټ اپ کې لږ غوړ راغوړی کې 4-5 ورځې بعد راشي هغه چې ولګوي نو ټیک ټاک تم یا هغه راوالي. دویمه مسله زموږ سره دا راځي چې یار د چا کارډ ایکسپایر والا چې دي نو هغه خو مونږ نادره ته ریفر کوو نو هغه خلکو ته هم پیسې نه میلاویږي. بله خبره پکې دا ده چې یاره کوم زنانه چې دي د هغوی بایومیټریک ویریفیکیشن پکار دی نو هغه چې هغه ټایپ زنانه راشي نو هغه هم مونږ نادره ته ریفر کوو هغه له ری ویریفیکیشن وکړي وداوټ کاسټ نو هغه هم ټیک شي. بله مسله زموږ سره ډیکریډ بینیفیشري ده. ډیکریډ دا ده چې یاره کم زنانه چې دي نو هغه پیسې د هغو په اکاونټ کې سیوا شو دي مطلب 3 کنزیکټیو انسټالمنټ یې نه دي اخیستي پیسې نه دي اخیستي یا د هغې نه علاوه هغه مایګریټ شو او د هغې بینک چونکې یو بي ایل و هغه تل وه په کراچۍ کې یا بل ځای کې خو هلته داسې وه چې د هغې پیسې نه وډرال کېدې نو هغه د هغې پیسې جمع شو دي هغه مونږ ورته ډیکریډ وایو دا بینک یې واپس کړي نو چې کله د هغې بیا سیسټم راشي هغه ری ویریفایډ کړي نو هغه ته ریکریډ شي بیا پیسې سیسټم ته راشي نو هغه ټایپ زنانه هم تقریبا په مټه باندې 200 سمثینګ هغه 200 سمثینګ هغه زنانه دي چې نو هغه په ډیکریډ کې دي. بله مسله زموږ سره دا ده چې یاره په رانګ اپډیټس کې دي لکه مطلب هغه په یا د هغې په دې T1 فارم کې د هغې د خاوند نوم نه په هغه وجه باندې هغې کارډ بلاک شوی دی. نو دغه ټایپ دا مسایل چې دي دا په ډیلی بیسس باندې را روان دي او هلته کې یو خبره چلیږي چې یاره د پروګرام نه خلک آوټ شو که نه نو هغه دلته راځي هغه جړه فریاد کوي چې صاحب زه خو دغه یم عاجزه یم زه ولې د پروګرام نه آوټ شوم. نو زه ستاسو د میډیا په وساطت باندې دا یو اپیل کوم خلکو ته چې یاره هغه خبره لا کلیر نه ده نو تاسو مهرباني وکړئ د نورو په سونی سونی خبرو باندې اعتبار یا په هغې باندې باور مه کوئ. هغه چې کله هغه لیسټونه یا مونږ ته د هیډ آفیس د طرف نه یا زمونږ سره دغه قسمه خبره شیر شي نو هغه به تاسو ته به زه ووایم بیا ښه باقاعده به په هغې باندې یو پروګرام وکړو چې یاره دا د بینیفیشري چې دي دا د پروګرام نه آوټ دي او د هغه په د هغې وجه به درته هم وښیم چې یاره دا په دې وجه باندې یو ښه خبره ده چې یو سړی د پروګرام مستحق نه دی دا خو د غریب عوام دپاره دی. د چا چې
وس نه کیږي او هغه دا پیسې الي نو هغوی ډیر زیات دلته کې ډیر سفر خلک دي بهرالي صاحب. بل د هغې نه علاوه کم کسان چې یاره د هغې حق تلفي کوي نو نه ده پکار چې هغه وکړي. ښه خبره ده چې هغه د پروګرام نه آوټ شي. نوي کسان چې دي هغه به ورته رادن نه شي. په نوي انټرۍ کې نوي سروې کېږي هغې کې به نوي کم کسان چې دي هغه د پاورټي لاین نه چې دي هغه اوړېدلي او څوک پاورټي لاین ته راغلي نو هغه ښه خبره په ریچ سروې کې به هغه هم د هغې تعین هم وشي. ډیره مننه. زمونږ خو دا کوشش دی چې یاره دا بینیفیشري چې دا ډیر زیات غریب خلک دی د دوی وس نه کېږي نو څوک یې په یوه دغه باندې لیږي چې یاره ته هلته ورشه، بله وایي چې دلته ورشه. نو زما ټولو ته خواست دی چې تاسو مهرباني کوئ د چا په خبرو پسې مه ځئ. تاسو د خپل یقین دهانۍ دپاره د خپل څیز د تپوس دپاره یا ستاسو نه څوک پیسې الي ایکسټرا پیسې درنه چارج کوي. دا خبر هم زه ضروري ګڼم چې یاره زه دې خلکو ته ستاسو د میډیا په وساطت باندې ووایم چې یاره بهر چې دا کم دکانداران دي اومنیز ایجنټ دي یا ریټیلر دي د دیو په دې سیز کې د دیو باقاعده کمیشن دی د بینک د طرف نه. دیو کوي چې یاره مونږ 50 روپۍ الو یا 100 روپۍ الو. نو زه هغه خلکو ته ریکویسټ کوم، زه هغو ته خواست کوم چې یاره تاسو راځئ زما نمبر د ځان سره والئ، زه ما ته ټلیفون کوئ چې یاره زما نه په پلان کې ریټیلر دومره پیسې کټ کړې. دا ستاسو حق دی. ستاسو د حق دپاره زه یم، زه به ستاسو د حق دپاره جنګ کوم، ستاسو د حق دپاره به اواز پورته کوم. انشاءالله ستاسو حق تلفي به نه کېږي، خو په شرط د دې چې تاسو دلته راشئ دفتر ته ما ته ووایئ چې یاره زما سره په دغه ځای کې زیاتی وشو. نو انشاءالله په شریکه به د هغې مخنیوی کوو او بربور زموږ چې څومره کوشش دی هغه به ورله کوو. انشاءالله د هغوی حق تلفي به نه کېږي. تاسو ډیره مننه. جی بالکل دا و اسسټنټ ډایریکټر مټ آفتاب خان چې هغه د دې مټې کم سب ډیویژن چې د هغه ډایریکټر دی هغوی په خپلو خبرو کې دا واضحه کړه چې دلته کې کم بلاک کم لیست چې دی هغه لا جاري شوی نه دی، نه د هغې کسانو پته لګي چې هغه کم دي. په سرکاري باندې توګه باندې د ډپارټمنټ د طرفه باندې هیڅ قسمه د اوسه پورې هغوی ته دغه نه دي راغلي. کم وختیاً چې کومې مسلې راځي نو هغه د خپل ډپارټمنټ د لاسه هغوی تاسو ته وضاحت وکړو. تاسو ټوله کم خبرې چې دي د هغه تاسو واورېدې، هغوی خپل خبرې وکړي چې هم په دغې وجو باندې چې دی نو دا پیسې بلاک دي یا خلکو ته دا مسلې دي. باقاعده چې کم د بېنظیر انکم سپورټ د پروګرام نه د وتو خبره ده نو هغه د اوسه پورې لا په کم اپیشل دغه باندې چې دی هغه لا نه دی راغلی او نه دې طرف ته دفتر ته څه دغه شته اطلاع شته. دغه شانتې هغوی دا هم زیاته کړه چې کم به خلک پیسې الي د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام او بهر د اوم نه الي نو هغوی د ایکسټرا کم پیسې چې دي هغه چارج کول چې دي نو هغه د دکاندارانو دپاره د هغې هم ایلیګلي او هغې دپاره هم دا وینا وکړه چې یاره هغوی د زر تر زره زموږ دفتر ته چې دی هغه راځي او باقاعده کمپلینټ چې دی هغه به کوي. موږ د هغوی د دغه دپاره خدمت دپاره چې دی دلته حاضر یو. نو ما بهر اجازت راکوي. د الله په امان.